عمران خان جیل نه کې پی کې حکومت ته سخترین پیغام ورکړی دی. په کې پی کې چې کوم نوې آی جی راغلی د هغې حوالې سره عمران خان الیمین ګنډاپور ته سخت پیغام ورکړی دی. په 8 فروری باندې چې د پی ټی آی کم یوم سیاح جلسه ده د هغې حوالې سره عمران خان ډېرې کلکې خبرې کړي دي. عمران خان ویلي دی چې الیمین ګنډاپور د آی جی ته شټ اپ کال ورکړي. کم نوې آی جی چې په کې پی کې باندې راغلی دی هغه له د شټ اپ کال ورکړي. که یو کارکون هم په 8 فروری یوم سیاح جلسه کې هراسا شو نو زه به دا هیڅ کله هم برداشت نه کړم. عمران خان کې پی حکومت ته دا سخترین پیغام جاری کړی جی. بل تیمور جګړه هم کابینه کې د شاملولو هدایت عمران خان جاری کړی دی چې تیمور جګړه هم تاسو په کابینه کې شامل کړئ جی. د 8 فروری احتجاج کې خپل مکمل مزاحمت کوي. عمران خان خپل لیډرشپ ته دا پیغام هم ورکړی دی. د حوالې سره صحافي صدیق جان هم ټویټ کړی دی چې الیمین ګنډاپور ته پکار دی چې کم عوامو ته دا خبره ښکاره کړي چې کم آی جی په کې پی کې باندې نوې راغلی دی نو دا د الیمین ګنډاپور د مرضی نه بغیر راغلی دی. مطلب دی کې د الیمین ګنډاپور مرضی نشته او دا حکومت په خپل خوخه باندې په کې پی کې باندې نوې آی جی مسلط کړی دی. د کې د کې پی کې چې کوم وزیر اعلی دی د هغه مرضی پکې شامل نه ده. نو دا صحافي صدیق جان هم د الیمین ګنډاپور ته یو پیغامي ټویټ کړی دی.